إذا قيل لهم أو تكلموا شبيتا ماذا أنزل ربكم سنة استغفر الله قالوا نبي أساطير الأولين بسيدة أخوان خلقهم ليحملوا أوزارهم جبريل شتوي بيتي تخرجناهم كاملة بربرة يوم القيامة ورث القيامة ومن أوزار الذين أو بيتي أو خلقهم يضلونهم جبريل مراقبين بغير علم بغير علم ألا ساء ما يزرون وربد أرسل جبريل شتوي قد مكر الذين يكون تكبير أو خلقهم من قبلهم جبريل ورعنه فأتى الله وسراغي حكم الله بنيانهم تدريب له زول القرآن تدريب الإمارات له زول القرآن من القواعد بنيانهم فخر عليهم وسرابري وتدريبان الصف شت من فوقهم لباس دبي وآتاهم العذاب أو رحمهم العذاب من حيث لا يشعرون لكم زي تدريبا خياتهم الله سبحانه وتعالى تقبل الإنسان لتوحيد الآية تقليد الآية لتفسير سلوكها فرما جدا الله تبارك وتعالى ما سواج لكم تاسو عبادت کوي د بوتانو د هغې حقیقت نشته دی مړه دی او هغوی ته دا هم پته نشته چې کله دوی راپاڅولی شي ستاسو معبود هغه یو دی او الله تبارک وتعالی ستاسو د ظاهري باطني پټ ښکاره په هر څه او په هر خبره باندې پوهه دی او الله تبارک وتعالی متکبرینو تکبر کوونکو خلکو سره محبت نه کوي اوس په دغه سلسله کې د هغه مشرکینو او کفارو یو سازش باندې رد کوي چې هر کله مکې معظمې ته مختلف اقوام عالم او مختلف ملکونو خلک به لحد بیت الله دپاره ورغلل یا د عام سفر په سلسله کې ورغلل هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په حوالې سره خبر شو چې داسې د الله یو آخري پیغمبر راغلی دی د نبوت اعلان یې کړی دی نو دوی مشرکین به یې تپوس وکړو چې آیا تاسو باندې ستاسو په دې راغلي چې الله یو کلام نازلېږي دی یاره کوم څه ستاسو باندې نازل شوي دي داسې شی دی څه حقیقت دی نو دې مشرکینو به ورته ویل چې دا شی دی نعوذ بالله د پخواني خلکو قصې کهانیانې دي او نعوذ بالله ځان نه جوړ کړی دی په موږ ته بیانوي نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دوی دا خبره دې دپاره کوي چې خپل د ګناهونو پیټې په ځان باندې شته دی خو د نورو خلکو د ګناهونو پیټې هم دوی په ځان باندې راړي او بغیر د علم نه د جهالت د وجې نه خپل ځان د آخرت په اعتبار سره چې دی هغه ګمراهۍ ته بوځي ډېر بد دی هغه بوج چې کوم دوی چتوي او داسې دوی خبره نه ده بلکې دوی نه مخکې چې کوم خلک وو هغوی هم دغه شان دي د دین اسلام خلاف د پیغمبر د زمانې خلاف سازشونه کړو دغه شان دي الله تبارک وتعالی په هغوی باندې عذابونه راوستل او هلاک وإذا قيل لهم أو هر کله ویل شي دوی ته ماذا أنزل څه دی څه نازل کړی دی ربکم ستاسو پروردګار قالوا دوی وایي اساطیر الاولین کیسې دی د پخوانو خلکو یعنی دین اسلام چې کوم دین فطرت دی یو داسې لاره ښیي چې انسان چې کله په دې باندې عمل کوي په دنیا او آخرت دواړه ورسره ښایسته کېږي خو چې کوم د دین اسلام دشمنان وي هغوی همیشه دا سازش کوي چې یاره دغه قرآن او دغه اهل علم دغه علما دوی چې دی نو جدت پسند نه دی دي پخواني چې دی طرز باندې ژوند خوښوي او دور بدل دی زمانه بدله ده حالانکې قرآن مجید الله رب کائنات قیامت پورې راتلونکي د حالاتو مطابق نازل کړی دی او چونکې دین اسلام دین فطرت دی په دې کې قیامت پورې راتلونکي د حالاتو مطابق الله تبارک وتعالی احکامات نازل کړي دي چېرته یو داسې حکم نشته چې هغه په یو دور کې په یو قوم باندې په افرادو باندې هغې باندې عمل کول چې مشکل شي یا ناممکنه شي دا کېدی نه شي ځکه داسې ذات نازل کړی دی چې هغه د قیامت پورې راتلونکي د حالاتو هر څه علم پته نو دا چې څرنګه چې اوس د مشرکینو اولاد ته اعتراض کوي چې یاره دین اسلام چې دا پخواني طرز دی اوس دور جدید دی او حالات بدل دی او نوي نوي چې دی نو هغه اجتهادات کول پکار دی نعوذ بالله دا ټول هغه شرکي او کفري سوچ دی دین اسلام معنا تسلیم دی بلا چون چرا چې د اطاعت کول دی په دې کې ځان نه راځي کول یا چې دی داسې یو اجتهاد درجه ته رسیدل چې یاره چونکې حالات ډېر بدل دي نو رشوت چې دی هغه حالات نشي او حالات چې دی ډېر خراب دي هر طرف ته بلاګانې ډاکې دي سود چې دی نو هغه حالات نشي مشکلات دي او دغه شان دي مختلف چې کوم د حرام لارې دي هغې د کلاولو دپاره ځان چې دی موږ تاسو مجتهد جوړ کړو چې یاره کوم احکامات چې دی هغه موږ ته مشکل ښکاري چې په هغې کې اسانتیا پیدا شي دا نشي کېدی دا مشرکین وایي چې قالوا اساطیر الاولین د پخوانو خلکو چې دی اوس حالات بدل ده پخواني کیسې نعوذ بالله دا بیانوي حالانکې دین اسلام دین فطرت دی د هر دور او د هر زمانې مطابق الله تبارک وتعالی احکامات نازل کړي دي په یو دور کې هم دین اسلام باندې عمل کول مشکل نشي کېدی ناممکن نشي کېدی او دا کفار مشرکین دې لپاره کوي لیحملوا اوزارهم چې دوی چتوي پیټي کاملة لیحملوا اوزارهم چې دوی چتوي پیټي د خپلو ګناهونو کاملة پوره یوم القیامت په ورځ د قیامت ومن اوزار الذین او څه پیټي د هغو خلکو یضلونهم چې دوی ګمراه کوي بغیر علم بغیر علم الا ساء ما الا خبردار الا غورا ساء ما يزرون بد هغه څه چې دوی چتوي ولا تزر وازرة وزر اخرى هیڅ کس د بل کس پیټ یو بوج به نه اوچتوي
خدا خلک چې کوم نور خلکو لپاره د ګمراهۍ سبب جوړېږي دوی به هغه خلکو هم پرېږدي په ځان سره چټې د ګناهونو یو ځای به دوی جهنم ته داخلي قد مکر الذین داسې نوي خبر نه ده یقینا تدبیر کړی او مکر کړی هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه وړاندې دي نه مخکې رسول انبیا کرام راغلي هغوی خلاف دا سازشونه شوي دي فأتى الله بنيانهم پس راغی حکم د الله بنیانهم د دوی عبارتونو د غورځولو لپاره من القواعد بنیانونه فخر عليهم السقف پس راپرېوتل په دوی باندې چت من فوقهم د پاسه د دوی واتاهم العذاب او راغی په دوی باندې عذاب من حيث لا يشعرون د کوم ځای نه چې د دوی خیال هم نه د الله تبارک وتعالى عذاب چې کله دوی د دین اسلام خلاف او د پیغمبر اسلام خلاف چې کله د دور نبی خلاف چې کله دوی سازشونه وکړل الله تبارک وتعالى داسې عذابونه راولېږل چې دوی کورونه په دوی باندې کېناستل ځمکې په دوی باندې وټکلې شو یو چغه په دوی باندې ووالې شو د هغې کلیجې زړونه وچودېدل او دغه شانتې کاڼي وورېدل په دوی باندې مختلف قسمه عذابونه په دوی باندې راغلل پرونی درس کې کوم واقعه ذکر شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو صحابي په حوالې سره چې نبي اسلام فرمایي چې انت ومالک لابیک ته او ستا مال د نوجوان صحابي ته فرمایي چې پیغمبر اسلام په دې باندې ناراضګي اظهار وکړو چې د زوی د پلار نه شکایت وکړو چې زما د پلار بغیر د تپوس نه زما مال چې استعمالوي پیغمبر اسلام ته د خفګان اظهار وکړو چې انت ومالک لابیک ته او ستا مال دا ستا د پلار دی یو نبي دا سوال کړو چې بعض اوقات پلار داسې غواړي چې زما چې کوم مال دی د پلار چې کوم مال دولت دی نو پلار دا وایي چې زما چې څنګه خوښ دا به تقسیموم چا ته څومره ورکوم دا زما اختیار دی نو کې دې دوه صورتونه دي یو صورت هغه دی چې کله یو پلار په خپل ژوند باندې خپل مال تقسیموي خپلو زامنو باندې نو په دې صورت کې ټولو زامنو باندې به چې دی برابر تقسیموي په دې کې بلونو ته به هم برابر حصه ورکوي او که چېرې یو پلار داسې کوي چې یو زوی ته ډېر زیات څه ورکړي او بل زوی ته چې دی نو کم ورکړي حدیث پاک کې راځي یو صحابي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت حاضر شو چې د حاضرېدو مخکې په کور کې چې د خپل کور والا سره په دې خبره باندې بحث شو چې زموږ دا دومره زمان دی هغه زمان دی په دې کې دا یو زوی زموږ ډېر زیات خدمت کوي یاد دی نو زه دا فلانکي چې کوم باغ دی مشهور باغ دغه باغ د دغه زوی په نامه باندې چې دی هغه په نامه کوو په خپل ژوندون باندې انعام په توګه باندې کور والا ته وایي چې بالکل ډېره ښه خبره ده دې زموږ ډېر خیال ساتي خدمت کوي او ډېر فرمانبردار دی په ټولو زامنو کې او فورا لاړ شه نبي اسلام والسلام چې دی په دې باندې ګواه شو هغه صحابي راغی پیغمبر اسلام ته ویل رسول الله تاسو ګواه اوسئ زه خپل افغاني چې کوم مشهور د تجربه باغ دی خپل زمانو کې چې د افغاني زوی په نام باندې کوم تاسو په دې باندې ګواه اوسئ نبی اسلام والسلام باندې فرمایي چې تاسو زمان دی ته زمان دی نبی اسلام فرمایي آیا هر یو زوی ته داسې باغ ورکولی شي یا رسول الله هر یو زوی ته داسې باغ نشي ورکولی دا زوی په ما باندې ګران دی زما خدمت کوي زه په انعام په توګه باندې ټول د په نام باندې باغ کوم پیغمبر اسلام فرمایي چې زه په ظلم باندې ګواه نشم کولی دا ظلم دی نو یو د پلار مال بچو باندې تقسیمول دی یو د بچی مال کې د پلار اختیار دی دوه مختلف مسایل دي نو د بچی کوم مال کې هغه حقیقت کې د زوی هم د پلار دی او د مال هم د پلار دی ځکه نبی اسلام فرمایي انت ومالک لابیک بچی په کار چې څومره مال دولت وکړي پلار مخ ته کېږي او پلار ته مکمل اختیار ورکړي چې پلار زه هم ستا یم ځکه چې ستا په رضا کې د رب رضا ده او ستا په ناراضګۍ کې د رب ناراضګي ده زه چې څه ګټم او زه یم زما مال دی زما اولاد د هر څه ستا او پاتې شو پلار د باندې الله تبارک وتعالى طرف نه دا حق مقرر دی چې ټول بچو ته په یو نظر باندې ګوري او دا په ژوندون باندې چې کله تقسیموي نو ټول ته برابر حساب ورکوي زامنو ته اهلونو ته او چې کله یو ځل د پلار وفات شي او وفات کېدو په وخت کې چې کله دې وصیت کوي چې فلاني ته زیات لري یو ته زیات لري یو ته کم لري هغه وصیت چې دی قابل عمل نه دی ځکه چې یو ځل پلار وفات شو نو بیا د تقسیم اختیار د وصیت کې نشته د وصیت باندې اختیار نه حاصلېږي چې هغه زامنو کې یا بلونو چې دا تقسیم بلکې د دې تقسیم الله تبارک وتعالى په خپل باندې کړی دی قرآن مجید په سلام باندې یوسف الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پوره تقسیم قرآن مجید چې دی د وفات نه بعد خپل باندې کړی دی دې وصیت ته اعتبار نشته نو لهدا خپل ژوندون باندې چې کله یو پلار حصه تقسیمي جایداد کې هر یو شی چې هغه زمونږ په منځ کې د روح په منځ کې به عدل او انصاف نه وکړي خلی ځکه نبی رسول الله فرمایي چې څه کوي ظلم باندې ګواښ شي ولې چې یو زوی چې د نوم چت باغ ورغی او نو زمان چې هغه محروم ساتي هر هغه مسلې ته وصول الله تبارک وتعالى مثال ذکر کوي چې مخکینی قومونو هم تک شاته د وخت پیغمبرانو خلاف سازشونه کړو چې سره کې دا مشرکین مکه کې لګیاري الله تبارک وتعالى په هغه باندې د موږ چتونه راوځول په عذاب کړو دا څه چې په حکومت کې هم